بیا د کال اخر د رخصتی راغلا شاګردانو استادانو جدائی راغلا د شاګردانو استادانو جدائی راغلا بیا د کال اخر د رخصتی راغلا شاگردانو استادانو جدائی راغلا د شاگردانو استادانو جدائی راغلا خلق خوشحالیږي وی ختمونه دي زمونږ په زړګي لولوی غمونه دي خلق خوشحالیږي وی ختمونه دي زمونږ په زړګي لولوی غمونه دي لري مو د یو بل زندګي راغلا شاګردانو استادانو جدائی راغلا د شاگردانو استادانو جدائی راغلا بیا د کال اخر د رخصت په جامعه الازهریه چمکنی کې شپږ څلوېښتمه سالانه دستربندی و چادرپوشی یو پر روحه او پرونکه محفل انعقاد شوی و د وزیر اعظم پاکستان مشیر سینیټر ډاکټر حافظ عبدالکریم ناظم اعلی مرکزی اهل حدیث پاکستان وو په دې پروګرام کې د جمعیت اهل حدیث مرکزی او صوبایي قائدینو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی وو په دې پروګرام کې د علماو مشایخ سره سره د عوامو یو لوی تعداد موجود وو مقررینو فارغ شوي طلباو ته مبارکبادي ورکړو او د علم په زده کړه باندې زور ورکړو شیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستاني راغلی ملمنو ته په خیر راغی وی د جامع محتمم عمر بن عبدالعزیز النورستاني د جامع په کارکردګۍ باندې رڼا واچوله او سالانه کارکردګي د حاضرینو مخې ته وړاندې کړه پروګرام مشر ملما د وزیر اعظم پاکستان مشیر سینیټر ډاکټر حافظ عبدالکریم طلبا او د جامعه اساتذه کرامو ته مبارکبادي وړاندې کړو او د قرآن په زده کړه باندې زور ورکړو او تمه یې ښکاره کړه چې جامعه به په مستقبل کې هم همدغه شان کارکردگی ښکارا کوي فارغ التحصیل जो बच्चे हैं उनकी दस्तारबंदी की गई है और तकरीबन जो बच्चियां फारिग तहसील हुई उनकी तादाद 100 के करीब है हाफिज़ कुरान हुए और इसी तरह जो उलमा आलिमात 100 के करीब उनकी तादाद है माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ आके हमें और ये ख़ासकर आपके इलाके चमकनी में इस तरह का इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं उन जैसा एक इदारा यहाँ है तो बड़ी खुशी हुई हमें और बहुत अच्छा फ़ील हुआ जब हमने उन बच्चों को देखा कि ये फ़ारिग हो रहे और इसी तरह मेरे साथ जो वफ़द के शुरका हैं शेख अली मोहम्मद अबू तुराब साहब हैं हमारी जमात के नायब अमीर सीनियर नायब अमीर हैं और इसी तरह सैयद शब्तान शाह साहब पंजाब की अमीर के ज़िम्मेदार हैं और सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब हमारे मरकज़ी नायब नाज़िम आला हैं और भी सारी हमारी जो काबीना के लोग हैं वो सारे मेरे साथ थे तो यहाँ आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इस हवाले से पहले तो हम चमकनी के दोस्तों को और फिर पेशावर वालों को मुबारकबाद देते हैं केपी वालों को मुबारकबाद देते हैं कि इतना बड़ा इदारा माशाल्लाह यहाँ काम कर रहा है दूसरा एक मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ वहाँ नहीं दे सका वो ये था कि हमारा इदारा या हमारी जमात जो है ये कुछ दिन पहले 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उस हवाले से हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ है और ख़ासकर पेशावर में रेडियो पाकिस्तान का जो यहाँ वो है सेटअप है वहाँ तोड़ फोड़ की गई
और पेशावर कोर कमांडर के घर के सामने जो है वहाँ भी कोई फसाद, दंगा फसाद किया गया। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का मौक़िफ़ जो है वो पहली बात तो ये हम उसकी मज़म्मत करते हैं, चाहे लाहौर में हुई ये दहशतगर्दी, मियांवाली में हुई, पेशावर में हुई, पाकिस्तान में कहीं भी हुई, 9 मई को जो दहशतगर्दी हुई है, फसाद हुआ है, दंगा हुआ है, उसकी हम भरपूर نن خو ډیره د خوشحالۍ ورځ وه ځکه چې جامعة البصریه دا یو ډیره ځلا اداره ده او ډیر غټه پیمانه باندې دی چې الحمدلله ماشومان تعلیم کوي لګیا دی، ډیر هر کال د سنه سه ماشومان فارغي. تاسو څنګه چې اوریدل دا د شپږ څلوېښتمه دستربندي وه چې ماشومان ترې فارغه شو. دا یو ډیره غټه اداره ده او دا شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب ډیر د وخت نه د دین خدمت کوي لګیا دی. د ادارې بنیاد هم دوی ایښی دی او تر اوسه پورې الحمدلله داسې اداره به تاسو نه کړی چې کدای کم محتمم دی یا کم مدیر صاحب دی چې کومې کوارټرې دوی جوړ کړي ادارې دپاره، هغه اداره کې دا یو کوارټر کې اوسېږي او حتی چې دا د کوارټر چې کوم دی دا دوی کرایه هم ورکوي، بلکې د بجلی بل هم ورکوي. داسې خلکو چې کوم ادارې چلی او کوم د کوم خدمت کې د کوم بچي تیاری دا به ډېر تقوادار او ایماندار او ډېر ښه علما به تیاری او نن الحمدلله تقریبا 50 خلک دینه فارغ شو. دا عالمان چې زی هر کال دا شان عالمان فارغيږي. یو د خوشحالي ورځ دام د جنن دی کې زمونږ الحمدلله د مرکزی جمعیت اهل حدیث مرکزی قائدین چې کوم دی حافظ عبدالکریم صاحب سېنیټر چې کوم دی زموږ د مرکزی ناظم اعلی دی، علي محمد تراب صاحب چې کوم زموږ سینئر نائب امیر دی، دوی د بلوچستان امارت هم دوی سره دی، دوی نن تشریف راوړی دی او سید سبت شاه صاحب چې کوم ډېر غټ علمي دین دی دوی هم تشریف راوړی دی او نور هم د سیاتی کو رحمان شاه صاحب او د نور علماء کرام راغلي دي. نن دوی په دې د اداره کې پروګرام کې دوی شرکت وکړو. نو زه دا وایم چې ان شاء الله العزیز دا اداره صرف د سوکنو د پاره نه، د پیښور د پاره نه، بلکې دین چې کوم عالمان فارغ شي پوره صوبه کې نن لګیا د خدمت کوي، حتی چې صوبه پرې دا نور ملکونو ته د عالمان تللی دی نن اوی لګیا د خپل خدمت کوي، لګیا دین خدمت کوي د قران او حدیث. د نن پروګرام ډېر قابل قدر او ټول ته مبارکباد پیش او خاص کر مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب د دې جامع مؤسس او بانی دي او د دوی بچی چې شیخ عمر بن عبدالعزیز دی او د دې طلبه او کم طلبه کرام چې نن سبا نن دوی کم سندونه حاصل کړه، دستاربندي وکړه، دوی ته او د دوی والدینو ته مبارکباد پیش. دا یقینا ډېر قابل قدر کار دی چې زموږ د جماعت مرکزی جمعیت اهل حدیث منشور او دستورم دادی چې موږ د یو صحیح مسلمان جوړ کو، صحیح انسان جوړ کو او صحیح پاکستانی چې د اصلاح د اول دواره د انسانیت خدمت وکړي، د اسلام خدمت وکړي او بیا د معاشره په خدمت کې دوی حاضر وي او د معاشره د اصلاح لپاره خپل کردار ادا کړي او د دې معاشره د اصلاح لپاره چې علما کم کردار ادا کوي دا بل څوک دا کردار نشي ادا کولای، ځکه چې دغه علم په وجه باندې حقوق د والدینو او حقوق د همسایه او حقوق د مشرانو او د کشرانو او د ټول د دې حقوق د اسلام په وجه باندې ودوی ته پیژندل کېږي. نو په دې وجه باندې د دې ادارې ډېر یو قابل قدر کار دی او داسې نور کومې ادارې د مدارس یقینا د اسلام قلی دي. الحمدلله نن چې زموږ کوم پروګرام او جامعه سریه چمکني کې نو دا زموږ سالانه پروګرام وي د دې ځای چې کوم مدرسه کې طلبه دي طالبات دي ناغوی د فراغت پروګرام وي سالانه. الحمدلله نن هغه پروګرام تقریبا دا شپږ څلوېښتم کالو د دې سو کانونه مخکې دا جامعه مخکې په اکیډمي ټاون کې وه هغه سپینه وړۍ کې، اوس الحمدلله ستاسو د علاقې ته الله پاک دا رڼا راوړې ده او دې کې حافظان د قرآن هم فارغ شو او چا چې علمونه وکړه کوم ورونو کوم خویندو هغه الحمدلله فارغ شو او هر کال په دې کې د دې صوبې د کې پی کې علماء کرام هم راځي پروګرام کې د بیان د پاره خطاب د پاره او د پنجاب نه د نور صوبونو علماء راځي. محبت ثبوت دی چې نن په دې سخت ګرمۍ کې بالخصوص تا چې کوم دی نعمت سبحان بھائی ډېر بهترین زما تاسو ته نظر او ډېر ښکلي انداز کې تاسو ماشاءالله د خپل اکټیویټیز جاري وساتل او زموږ پروګرام ته دومره کوریج ورکوم. موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. الحمدلله د الله رب العالمین چې څومره شکریا ادا کوو هغه کمه ده. نن زموږ د جامعې شپږ څلوېښتم کال هغه پوره شو
الحمدلله تر اوسه پورې مونږه د دې جامعې نه 1,115 علما او 1,020 عالمات فارغه کړي دي او همدغه شانتې 800 پورې د حفظ د طلباو تعداد د چې چا موږ سره قرآن عظیم الشان مکمل کړی دی. نن زموږ په دې محفل کې حافظ عبدالکریم سینیټر او ناظم اعلی مرکز جمعیت اهل پاکستان تشریف راوړی او هغې سره سینیر نائب امیر علي محمد ابوتراب صاحب هم هغې هم تشریف راوړی او نور درون وفد راغلی او د پنجاب نه موږ د هغې ټولو ډېره شکریه ادا کوو او د ټولو عوامو چې چا کوم عوامو موږ سره شرکت کړی د دې هم شکریه ادا کوو او د چمکني ټي وي خاص کر شکریه ادا کوو چې هغې یو ځل بیا رالل او زموږ دې پروګرام لی چې کوم دی نو رڼا ورپربر څه کال زموږ نه تقریبا 25 علما فارغه شول او 10 عالمات فارغه شوې نو دا د الله رب العالمین ډېر خصوصي فضل او کرم دی چې هغه موږ له دا توفیق راکړی چې موږ د دین متین د خدمت کوو او د معاشرې ته د عالم ته چې کوم دی علما او عالمات زموږ د لاسونه تربیه کیږي او هغه وړاندې کیږي. الله رب العالمین دې زموږ د جهود او د عوامو د راتګ او د هغې د بیانات اورېدل دا په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. جزاکم الله خیر. زه د ټولو فارغینو ته مبارکباد ورکوم او الله رب العالمین دعا کوم چې الله رب العالمین په خپل دین کې استعمال کړي او الله رب العالمین د دین کار واخلي. دا دین کار ان شاء الله دې کې بعد څه قسم شرم او څه قسم ملامتګر نه یریږو خو ډاډه زړه باندې بعد د الله رب العالمین دین خلکو ته بیانو او الله رب العالمین مزید تاسو خپل دین کې. الحمدلله فراغت زمونږ وشول 8 کاله په مدرسه کې واړول او د مور او پلار په توفیق سره او د هغوی په کومک او په مدد سره الله رب العالمین مونږ دغه ځای ته راورسولو. دا سعادت یې مونږ ته رانصیب کړو. الله رب العالمین دې د دین مخکې وړاندې رسولو او دارنګې امت ته د هغې چې کومه ذمهواري ده الله رب العالمین دې د هغې توفیق هم راکړی کړي او خاص زما ټولو عوامو خلکو ته هغه دا دی چې خپل بچیان هغه دین اسلام ته وقف کړي. الله رب العالمین به تاسو باندې رحمتونه او دارنګې د دنیا کوم مشکلات او آخرت چې کوم مشکلات الله رب العالمین د دې په وجه باندې ټول درته الله حل کوي ان شاء الله. زموږ خو دا 12 کاله مدرسه کې وشولو او دا اوس فارغه شو د مور او پلار په جدوجہد سره بیا هغې سره چې کوم دی ډېر استادانو موږ سره چې کوم دی ماشاءالله ډېر کوشش وکړو نو الله رب العالمین دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. بېشکه دې خبره کې څه شک نشته چې د مور او پلار محنتونه یو خواریاني او بیا دلته کې استادانو خاص کر چې دوی زموږ سره ټول عمر دلته کړی مطلب زموږ دلته کې 8 9 یا 10 کاله سبق او محنت دلته کړی هغې کې د استادانو ډېر غټ رول دی. باقي اقتصادي چې څومره مدد یا خو د مور او پلار د طرف دی نور چې کم دلته کې اخلاقي او تربیتي چې کم کردار یا د استادانو د طرف وي د استادانو بیا حد لکه ډېر زیات د هغوی یو کردار دی. زما خو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې خپل بچي د دین اسلام دپاره هغه وقف کړي ځکه چې که چېرته دوی دین اسلام ورته وښیي نو دوی ته به په را روان وخت کې به دوی ته په فایده باندې ورشي. د الله سبحانه وتعالی ډېر شکر ګزار یو چې دا یو مقام الله مونږ له رانصیب کړه. دا د الله غټ احسان دی. مونږ د دې لایق نه یو او دې نه وروسته د الله نه دا غواړو چې الله په دین باندې استقامت راکړي او په دین باندې عمل توفیق راکړي او نور والدینو ته هغوی ته به سمدی دا د زوی او خوشحالي او خاص کر مور او پلار په دې باندې ډېر ښه پوهېږي هغه احساس هم نشي کولی. انشاءالله هغوی هم د ډېر زیات مبارک وي او دا زمونږ مشر ورور دی دې ته دې هم ډېر زیات مبارک وي. دا د باقي څو الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. زه شبیر احمد یم د مولانا صاحب حسین احمد شیرزاد مشر ورور او تقریبا د 12 کاله 14 کاله په همدې جامعه کې جامعة الاسریه کې تیر کړه. نو زه ډېر خوشحاله یم زموږ د کورنۍ او د والدینو په نمایندګۍ د ټولو فارغینو ته دعا کوم چې الله رب العزت دې په دین کې ولګوي او الله رب العزت دې د واقعي دین کار ترې واخلي او زه د جامعې بابا موحدین شیخ صاحب عبدالعزیز نورستاني نړۍ مننه د شیخ صاحب ابو عمر نه شیخ صاحب عمر نه ټولو نه نړۍ مننه کوو. الله رب العزت دوی په مال عیال او اهل کې برکات واچوي. زه خو اول د الله رب العالمین ډېره شکریا ادا کوم چې مالی دا توفیق راکړو د علم کول او بیا د مدیر صاحب او د شیخ صاحب محترم ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له ډېر په مینه محبت سره خپل سبقونه تکمیل ته ورسولو. په اخره کې په طلباو کې انعامات تقسیم کړي شول. نعمت سبحان چمکني ټي وي چمکني.